نن سبا زمون حالات د حد ته رسیدلی دي چې موږ د مسلمان په خوشحالۍ باندې خفه کیږو او د مسلمان په غم باندې موږ خوشحالیږو. دا ولې؟ دا زمونږ تربیت اصل کې صحیح نه دی شوی. دا بله ورځ په دې اسلام آباد کې دا کومه مسله راغلې و، احتجاج شوی او پاکې څه کسان پکې وفات شول. د سیاسي پارټۍ احتجاج و، کله چې خبره دې حد ته ورسېدله چې څوک پکې وفات شو، څوک پکې زخمی شو، دا غي نه اخوا سره بیا ستا اخوا کار نشته دی. د سیاسي پارټۍ سره ستا اختلاف بالکل هر انسان حق دی. ټول خلک په یو پارټۍ کې نشي جمع کېدلی، چاره ټولو په یو پارټۍ کې. دا قرآن وایي چې ولا یزالون مختلفین، ټول خلک به اختلاف کوي. دا سورۃ هود کې دا راغلی دی ولا یزالون مختلفین، دا خلک به خامخې په اختلاف کوي. او داسې نشي کېدلی چې ټولې دنیا دی د ټول وطن خلک دی په یو لیډر پسې لاړ شي، اختلاف به د هر چا وي. او کله په هغوی باندې یو سخته ورځ راغله، سخته ورځ چې خلک پکې ووژلی شول، شهیدان شو پکې، زخمیان شو پکې، نو بیا د چا مذاق وړاوهل او بیا هغې په سختې خبرې کول او د هغوی دلزاري کول، نو دا غیر مناسب کار دی. دینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الحجرات چې دا د قرآن کریم په شپږشتمه سپاره کې یو سورت دی او د دې سورت چې کوم موضوع ده د سورۃ الحجرات، نو هغه د آداب معاشره چې په دې معاشره کې د کومو آدابو خیال ساتل پکار دي او د دې سره د دې صورت چې کوم مضامین دي نو هغه د سماج د سوسایټۍ او د معاشري اصول پکې ښودلی شوي دي چې انسانان به ژوند څنګه تېروي. په دې وجه باندې چې څنګه دا صورت شروع شي نو الله رب العالمین مسلمانانو ته خطاب کوي یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. مسلمانانو د الله او د الله د رسول نه مخکې کېږئ نه. او بیا ورپسې وی چې یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے مسلمانانو د پیغمبر د आवाज د پاسه خپل आवाज مه د پاسه کوئ. ابتدا نه تر د انتها پورې د دې معاشري آداب په دې کې ښودلی شوي دي، په دې کې سماج دی، په دې کې سوسایټي ده. د اسلامي معاشرې د جوړولو دپاره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر لوی محنت کړی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې معاشرې د جوړولو دپاره 30 کاله محنت کړی دی. 30 کاله محنت. په دې محنت کې 14 کاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه معظمه کې تیر کړل او 10 کاله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې تیر کړل او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په دې 30 کاله کې د دې صحابه کرامو داسې تربیت وکړو، داسې تربیت چې قرآن کریم د هغوی د ایمان ګواهي ورکړله. امنګ ته ویل چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. د داسې ایمان هم راوړو څنګه چې تاسو د صحابه کرامو په شان ایمان راوړو، الله به کامیاب شي. او
او لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره الله د هغه مسلمانانو ناراضي دي چې ستا سره دونه لاندې بیعت کو داغي نه د خوشاله دو د رضا الله اعلان وکړو او د دې صحابه کرامو په باره کې الله رب العالمین انما المؤمنون اخوه دا مؤمنان په خپل میس کې ورونه دي ورونه او که اختلاف راشي نو بیا فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون اختلاف راځي تنازع راځي نو داغي په میس کې تاسو صلح وکړئ او د الله نه ویریږئ والله ود باندې رحم وکړي او په سورۃ الفتح کې دې صحابه کرامو صفاتون رال محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه د صحابه کرامو باقاعده الله رب العالمین د عرش د پاسه صفات وکړه اشداء على الكفار رحماء بينهم د کفار په مقابله کې بسختی په خپل منځ کې بنرمي او دا آیت هم د دې صحابو په باره کې الله رب العالمین راولېږي چې یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه ځان په ځای باندې بل مسلمان له ترجیح ورکړي اگر که بد باندې لوګولې نه ده نه په دې معاشره باندې او د دې معاشرې په جوړولو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر مهنت وکړ بنیادی طور باندې موږ چون کې د قران او د سنت نه ډېر زیات غافل یو وخت ول نه ورکو ځان نه پوي کو منګي ورنه په دې قران او سنت کې بهترین آداب او اصول الله او رسول موږ ته بیان کړی دي چې کله هغه موږ اپناو کړل ډېر خپل معاشره و بیا جوړ شي مزیدار معاشره و بیا جوړ شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې معاشره جوړ کړل داسې معاشره چې داغه نظیر او داغه ثانی په دنیا کې نشته ده او داغه پشابانه در محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل بهترین کردار او اخلاق او دویم نمبر دا چې نبی علیہ السلام مهنت دا کړی دی چې د ملګرو اخلاق برابر شي د اخلاق او تربیت نبی علیہ السلام کړی دی د دې خبره ډېر ضرورت ده چې منګه په خپل باندې اول د ځان او د خپل اخلاق او تربیت وکړو دا غي په نتیجه کې بیا د معاشره د اخلاق او تربیت وکړو اخلاقی اقدار دا غي معیار ډېر زیات لاندې راغورځېدل دی په معاشره کې انتهایی درجه باندې دا معیار لاندې راغورځېدل دی په دې وجه باندې هغه نبوي سبق ویل پکار دی اوس چې اول سړی ځان په دې باندې پوي کې بیا په د مسلمانان پوي کې نبوي سبق زمنګ نه هیر شوی دی هغه نبوي آداب زمنګ نه هیر شوی دي کوم آداب چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته خود لیو کوم آداب چې الله رب العالمین د عرش نه را لګلي دي هغه آداب زمنګ د معاشرې نه بنیادی تور باندې رخصت شوی دي په دې وجه باندې معاشره د زوال شکار ده مسلسل د زوال شکار ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل کنه انما بعثت معلما لاتم یا لاتمم مکارم الاخلاق زه استاد را لګلې شوی ما او زما در لګلو غرض څه دی نبی علیہ السلام زما در لګلو څه غرض دی معلم یم د معلم کار څه دی د معلم کار د پڑھائی کول تعلیم ورکول لاتمم مکارم الاخلاق د دې د پاره چې زه بهترین او خولي اخلاق خلکو ته وخم او دا پورا کما اخلاق او درس نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اخلاق او درس ورکړی دی هغه زمانہ سره ځان تر یاد کی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله بعثت وشو د معاشره ته او د دنیا ته د پیغمبر په عزت باندې نو تاریخي روایتونه دي تاریخي اقوال دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله اعلان د نبوت وکړو نو پړمبي سلورو کالو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری صرف سلور دي صرف سلور کسان ابو بکر صدیق صاحب دی وسرا ملګری دی 2 کال ته کشور 38 سال عمر په وخت کې داغه سره سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د ترزوی د حضرت علی رضی الله عنه او یو خپل بیبی د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها او یو خپل غلام د زید بن الحارث رضی الله تعالی عنهم دا سلور کسان دي چې په لومبي سلور کالو کې ایمان راوړی دی وز د 23 سال چې دا سلور کال لري کینو دا 19 کال شول په دې باقی 19 کالو کې څومره اسلام خور شوی دی 19 کالو کې نو حجۃ الوداع کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل وفات نه یو اتیا ورځې مخکې کله خطبه ویله په حج کې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته 1 لاکھ خلک ناست دي 1 لاکھ نه زیات او دا حج راغلی دي
او دا جان نثار صحابه کرام دي په نبی علیہ السلام باندې ځان قربانول ته تیار دي په دین باندې ځان قربانول ته تیار دي دا دومره غیر معمولی اضافه څنګه په 19 کال کې وشولا چې 19 کال وړاندې په ټوله دنیا کې دغه څلور مؤمنان دي بس او بیا چې 19 کال پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله مهنت وکړو نو بیا د دې په تعداد کې 1 لاکھ خلک صرف حج دراغله دي صرف حج لا غیر چاپیر زګونو کې د اسلام دعوت په خورېدو باندې روم ته شام ته یمن ته یو ځای بل ځای ته عراق ته د علاقو ته د نبی علیہ السلام صحابه کرام رسیدلی او دعوت او تبلیغ کار شروع شو دا انقلاب ولر راغله دی دا انقلاب دا د نبی علیہ السلام د بهترین اخلاق د کردار د وجنه او دویم نمبر دا و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم خلق جوړ کړ کم تربیت له صحابه کرامو وکونو هغه ته خلکو قتل او په اسلام کې به داخلي دي نن سبا زمونږ څه صورت حال دی زمونږ صورت حال خدا دی مسلمان د دې اخلاقی پستی شکار دی مسلمان د دې اخلاقی زوال شکار دی چې زمونږ د اخلاق او تکل خلک ګوري زمونږ د اخلاق او ته نو د اسلام نه د خلکو نفرت نورم زیاتیږي زمون کردار ته چې کله خلک ګوري نو د اسلام نه نورم ضرورت توریږي یو سړی نن سبا چرته ایمان راوړي اسلام راوړي یقینا چې د اسلام په اشاعت کې مسلسل اضافه روانه ده اسی د تشویش خبر نشته رہی چې بس په مسلمانان څوک مسلمان کیږي نو په اسلام کې څوک دنه ناراضي وي اشاعت د اسلام نه کیږي د اسلام اشاعت کیږي او کله چې یو سړی مسلمانېږي نو دا د چا نه متاثر کیږي نه غوړي نه د عالم نه متاثر کیږي او نه د چیرې د مبلغ نه متاثر کیږي او نو د عام مسلمان نه چیرته متاثر کیږي دا چې کله تاثر اخلي نو دا تاثر بنیادی تر باندې د اسلام د حقانیت نه اخلي چې اسلام یو سچا دین دی او خاص کر نن سبا خو د ساينس او ټکنالوژي زمانہ ده یو سړی چیرته ګوري یو تجربه وکي د ساينس او د ټکنالوژي خاص کر د ساينس قوانین ورته معلومي واغه ورته په قران کې ښکاري شي یا ورته په حدیث کې ښکاري شي ډېر وې دا مذهب صحیح دی دا دین صحیح دی ځکه پیغمبر علی السلام د ساينس خدای سو کال وشول د نیوټن نه را پدې خو 300 کال د ساينس د ترقی وشول او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 1400 سال مخکې دا څه خبره کړل چې د ساينس او د قران بالکل تعارض نشته او دا حدیث او د ساينس بالکل یو شان دي د دین متاثر شي مسلمان شي او زمونږ د اخلاق او زمونږ د کردار نه څوک نه متاثر کیږي موږ د اخلاق نه د کردار نه بل څوک څه خپل کور کې بچي د پلان نه متاثر جرته لور د خپل مور نه متاثر نه ده دا صورت حال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مهنت کړی وره دا مهنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم مهنت وکړو نو خلک جوړ هم کړل سم جوړ کړل سم برابر کړل ودو جبانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خلک جوړ کړل مهنت به کله وکړو دا سه مهنت به کړل دا سه مهنت چې بیا الله تم سم ګران دی په دې سورۃ عبس و تولا کې چې کوم مشهور واقعه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکه دا قریش ول راغلیو دا بدمعشان مالدار غټایټ نبی علیہ السلام بوله بار بار ورتلو چې تاسو راځي دعوت قبول کوي اسلام تراشه نه او چې موږ مستقبل زکه نشو راتلای چې استغفار ته غریبانان صحابه ناشتي صہیب دے د روم نه راغله دی بلال د حبش نه راغله دی سلمان د فارس نه راغله دی او دا عمار او دا یاسر دا ټول غلامان دي نو تاسو کم د څه تکړه خلک ناس چې موږ استغفار راشه تکړه خلک تاسو سره نشته دی او د نبی علیہ السلام خواهش دا چې د خلک زما مجلس ته راشي یو ځل و سره یو معاهده وکړه چې موږ بستغفار راځو او زمونږ تربیتی نشست به جدای او د دې غریبانو به جدای موږ بزان لګینو دې خلکو سره موږ ځان به ښکارا کیږي چې موږ سره په مجلس کې کېږو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیال دا چې ځا خبره اورینو نشست په موږ جدا جوړ کم کنه نبی علیہ السلام په هرڅ کو چې د خلک راشي خیر دی نشست برخاست ځان لې جدا دي یو مجلس ورله جوړ کو او دا سنادید قریش راغلی دي د مشران نبی علیہ السلام سره ناس ته یو پتنګ راغی د نبی علیہ السلام د شمع رسالت یو پتنګ عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ ورن صحابي دی ورن سترګې کار نه کوي په نبی علیہ السلام مین دی د دین سره مینه ده رسول الله نه ځان قرباني د نبی علیہ السلام سره چې وخت تیر نشي وخت نه تیریږي نو هغه ته دا احساس خو نه کېدو چې د نبی علیہ السلام سره څوک ناشتي زید ناشتي عمر ناشتي بکر ناشتي د پته نه لګیدله او هغه یو مسله و ته چرته ګرانه شوې ده اوسې دراغه په نبی علیہ السلام پسې په دې دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس دي د مشرانو سره خواهش همدار چې عام خلک رانه شي په دې وخت کې رانه شي عبد الله ابن ام مکتوم چې کله راغی نو سیده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس لا ورغی سلام کلام وشو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبرې اترې کولې کوشش وکاو چې د نبی علیہ السلام سره خبرې وکي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې پریشان شو او کله چې سړی خپه شي نو په تندي باندې فورن اثر راځي، دا تندی خړ شي، تندی کوت شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تندي باندې کوتم راغی او بیا یې دته وی چې تل ورستو راشه زما سره ملمانه ناس کې په قلاره براشه کنه نستاس خو زه هر ټیم ناس ته ما 24 غنټه تاسو د زمو حیا یم نن د الګ ټیم دینور خلکو لور کړی دی لک صبر وکړه بل ټیم راشه. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې تندي باندې داسې کوت شان راغی. نا عبد الله ابن مکتوم لاړو یې طرف ته ناس ته په دې انتظار باندې چې دا بدمعشان لاړ شو. زه د نبی علیہ السلام سره کېنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مجلس برخاست شو، مجلس کله ختم شو، ویل وس راشه بیا خبرې اترې وکړلې. خو دا په دې شاګرد باندې او په دې ملګري باندې او په دې عبد الله چې الله څومره خفه شو. ګناه نه وه، دا د ګناه کار نبی علیہ السلام نه دی کړی، دا د دعوت مجبوریانې دي. کله سړی د دعوت میدان ته وځي دا د دعوت مجبوریانې دي. کله کله به یو انسان پاو نه یو ته به هغه ته من وی، دا به د دعوت مجبوري، دا به کې داسې. او نبی علیہ السلام خو دومره تږی و چې الله ورته پیرو ویل چې لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. ته خو ځان وجنې، ته خو ځان قابو دی وجلې دی په دې خلکو پسې چې دا خلک ولې ایمان نه راوړي، د غم د وجې نه ځان وجنه مه، په د دعوت کار کوه نور په الله ذمهواري پرېږدوه. نبی علیہ السلام دومره زیات دلچسپي ده. نو کله چې دا ملګری خفه شو نو الله تعالی د ده په دې خفګان باندې خفه شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې یو قسم تنبیه ورکړله داسې مه کوه آینده دپاره. او دا الله رب العالمین خو د نبی علیہ السلام سره د خبرو او د نبی علیہ السلام سره هم کلام کېدو ځان له یو انداز دی. اوس الله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اوس تنبیه ورکوي چې داسې مه کوه. داسې نه وایي چې تا تندی دې ترې وکړو مخ دې بل طرف ته واړو، نه داسې نه وایي. داسې یو واقعه ورته بیان کړل. عبسه یو سړی دی چې تندی یې ترې وکړو وتوله مخ یې بل طرف ته واړو. ولې ان جاءه الاعمى، په دې وجه باندې چې ړوند صحابي خواله راغلی دی. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې عبست وتولیت نه وایي چې تا تندی ترې وکړو مخ دې بل طرف ته واړو کار دې غلط وکړو. عبس وتوله یو کس دی چې هغه تندی هم ترې وکړو مخ هم بل طرف ته واړو، نه خواله راغلی او بل طرف ته کېدلی. مطلب دا ته دا کار تا که اندر لپاره داسې مه کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فورا عبد الله ابن مکتوم راوغتو، معافي ترې وغوښتله او چې کله راغی نو خپل څادر یې ورته خور کړو په ځمکه باندې، خپل څادر یې ورته خور کړو. نو خلق حیران دي چې نبی علیہ السلام عبد الله ابن مکتوم ته را څادر ولې غوړوي. وی هذا الذي عاتبني فيه ربي، هذا الذي عاتبني فيه ربي. دا هغه سړی دی د دې بزرګ په باره کې او د دې ړوند په باره کې الله ماله عتاب راکړي. زه زورلی یم، زورن الله کړلی ځمکه واینده لپاره. او بیا خو الله قانون راولېږو چې ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابهم عليك من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. چې کم کسان الله سار ما خام غواړي دا به نه شړي د خپل مجلس نه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، سار ما خام چې څوک د رب سره مینه کوي نو دا به ګورې شړي نه، ځان سره نږدې ساتي. او که دې شړل ظلم به وکړي، زیاتې به وکړي. بیا نبی علیہ السلام څوک نه دي لرې کړي خپل مجلس. داسې خلک نبی علیہ السلام بیا جوړ کړی، داسې خلک یې جوړ کړل. بے شمار واقعات دی، حدیث او دا کتابونه ډک دي ردینا د صحابه کرامو څنګه جماعت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه داوی تربیت وکړو. او دې سورۃ الحجرات کې الله تعالی بیا کوم آداب خودلې دي بنیادی وجدا او بنیادی. دا د سورۃ الحجرات مطالعه کې سړی کله وکي سورۃ الحجرات، او یا د حسن معاشرت دا ابواب احادیثو کې سړی کله وګوري نو داغي نتیجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه کرام په دې خبره باندې پوهه کړي و چې تاسو خپل منځ کې ورونه یې انما المؤمنون اخوه. دا خبره صحابه کرام په دې پوهه کړي مؤمنان په خپل منځ کې ورونه دي. انما المؤمنون اخوه، مسلمانان په خپل منځ کې ورونه دي. ورونه دا مسلمان کده عرب دی او کده د عجم دی، کدا د هندوستان دی او کدا د امریکا دی او کدا د پاکستان دی او کدا افغان کدا پښتون دی او که پنجابی دی چې دا څوکم دی. انما المؤمنون اخوه، انما البختونیون نه دی ویلي چې پښتانه ورونه دي، او انما البنجابیون هم نه دی ویلي چې پنجابیان ورونه دي. انما المؤمنون اخوه، مسلمانان په خپل میز کې ورونه دي. مسلمانان په دې وجه باندې خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دا محنت په صحابه باندې وکړو چې تاسو ورونه یې د کم ځای نه راغلی یې، که دا سلمان فارسی د فارس نه راغلی دی او که صہیب د روم نه راغلی دی او که بلال د حبشو نه راغلی دی او عمار بن یاسر که دا غلام دی او تاسو ورونه یې په دې خبره باندې پوه کړل.
د دې خبرې نن ضرورت دی چې موږ په دې خبره باندې یو بل پوهیږو ځان پوهیږو موږ ورونو یو په خپل منځ کې اختلافات بم راځي جګړې بم راځي تنازع بم راځي خو دا رشته به نه کټ کوو دا کوم رشته چې ورورولۍ رشته ده کوم چې الله تعالی جوړه کړې ده او کوم چې پیغمبر دا کوم وروري زموږ جوړه کړه دا به نه کټ کوو څه قسمه حالات هم راځي دی بخاری کې یو باب دی امام بخاری رحمه الله باب قائم کړی دی باب المعاصی من امور الجاهلیه المعاصی من امور الجاهلیه امام بخاری دا یو چپټر جوړ کړی باب د دې مقصد ګناهونه چې دي ګناهونه کول و دا د جاهلیت کارونه دي ګناه کول دا د جاهلیت تصور دی دا یو باب دی یو چپټر دی د دې لاندې امام بخاری رحمه الله د حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه واقع ذکر کړل خو وګ ورته کې دي مسلمانانو وره سیدنا ابو ذر غفاری رضی الله عنه یو زاهد صحابي دی زاهد من تاریک الدنیا دنیا پر خود لیوا دنیا سره هیڅ قسم مینه نه و دا په دې صحابه کرامو کې مونږ چې دا بزرګ اصطلاح وي دا بزرګ بس دا بزرګ بالکل دنیا سے نه لګیدل دومره عجیب تصور دی دا یوازې د یو انډیویډوال رائے د انفرادي نور صحابه کرامو نه و د به ویل چې سبا ته بس شي نه پرېږدي په فریج کې بس شي نه ګري دا فروټ به سبا وخرم دا غوښه به سبا وخرم نه 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 چې نن سم لاو شو دا به اخري او چې کم زیاتی شو دا به چاله ورګي سبا سار سبب یا الله شته دا کامل یقین په الله باندې جوړ شي او چرته محتاج شوم نه دی دا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ یو ورځ چاله پیغور ورکړو عمار بن یاسر رضی الله عنه جو عمار دام غلام دی پلارم غلام دی مورم غلام دی وینځه سمیه د مور نوم دی یاسر د پلار نوم دی عمار په خپل باندې دی او دا سمیه چې وا دا تک تور وشنې شنسترګي وینځه د یاسر خزا منګم کله کله چاته پیغور کو کنه د قوم پیغور د رنگ پیغور د نسل پیغور د خاندان پیغور جسمانی پیغور قسمه قسم پیغور نه منګم کو او د عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه ولال دې شایسته غلطی وتی شی وا نو ابو ذر غفاری سے ورته आवाज وکړي چې ابن السوداء اے د تورې خزي بچیا مور ورلې سي خیال نه کړل مور پیغور ولا ورستا مور تور ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر یوري یا چرته عمار راغله نبی علیہ السلام ته شکایت کړی چې زما مور یاد کړل زما د مور سره سویمه ده حقیقت خبر هم دا ده کنه استاد چا سره نه لګي کنه نو هغه ته وایي که داغه مور ته ولې پیغور کې داغه خاندان ته ولې پیغور کې داغه قوم ولې یادې داغه مسلک ولې یادې داغه پارټي ولې یادې داغه خاندان ولې یادې داغه سره د کار دی منګه خدا مسلې دي غلطي به یو کس وکي او داغه د وجه نه به ټول خلک من بدنامه او چې ټول خاندان داسې دی ټول نسل داسې دی نه جنس نه دی کله کله ټول خاندان بهترین خاندان یو کس پکې مردار پیدا شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوته یا بازر الفاظ ته ګورا یا ابازر اے ابو ذرا انک امرؤ فیک جاهلیه ته خو دې سره چې تاکي وسم د جاهلیت غصیبتونه پراته دي انک امرؤ فیک جاهلیه اعیرته بامه تا د مور پیغور سره لولې ورکو خو مور دا په مور خلک پکېږي د مور پیغور دی ورکو انک امرؤ فیک جاهلیه تاکي وسم ګوره جاهلیت د موجود دی دا ګناه ده دا تعصب د عصبیت ګناه ده دا قسمه خبرې کول ګناه ده دا د جاهلیت صفات دي او تا د سکار وکړو نو پورنه ول اصلاح وکړه یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاهلیه اعیرته بامه نو ابو ذر غفاری بحث نه کوي چې زما دا مقصد نه بعضی خلک ته داغه ته خبره کوي دا به خامخه جواب کوي چې نه زما مقصد دا نه لکه ستا مقصد چرسه ده او ته پوهه ځان پوهه بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خبره وکړه ابو ذر غفاری ریزنینګ نه کوي د نبی علیہ السلام سره فورن راغی او پس زمکه باندې سملاستو او دا خپل سر راواغستو په دې زمکه باندې په دې خاورو کې خودو وای عمار راشه او زما په دې سر د پاس راوخیجا ما په دې سر د پاسه ودرېږم چې زما د دې ذهن نه دا تکبر او دا قسمه دا تعصب عصبیت ختم شي دا زما ځل کې چې کوم خیال لاغلی غلط دا ختم شي عمار بن یاسر رضی الله ته وګوره زستا په سر باندې څنګه پکې دم او نن ته برازي هغه ما معاف کړی ویننه راشه زما په دې ذهن کې چې کوم غلط تصور راغلی دی چې دا ختم شي او هغه عمار بن یاسر راغو د ابو ذر غفاری په سر باندې ودرېدو ول دې لپاره چې بیا چاته به غور زنه کوم داسې خلک بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیار کړ داسې مثالی ورولي وا داسې مثالی ورولي دا د وروري ته ګوري کنه اسلام کې او شریعت کې چې دا قانون کله جوړ شو تشمیت العاطس چې ورته ویلېږي تشمیت العاطس ته ویلې کېږي
د پرنجي کوونکی د الحمدلله جواب ورکول په يرحمک الله دې ته تشمیت العاطس وایي په شریعت کې. او دا په فرایضو کې دي چې کله یو سړی پرنجي وکي او هغه الحمدلله وایي نو پتا باندې لازم ده، دا واجب دي. حدیث کې راځي د مسلمان په مسلمان 15 یا شپږ حقوق دی، یو پکې دار چې تشمیت العاطس بګي. عاطس معنی پرنجي کوونکی. دا ولي ګوره وای دا تشمیت العاطس کله چې سړی پرنجي وکي نو دا به د الحمدلله ولي وایي. پرنجي ولي ودا الحمدلله به ولي وایي. الحمدلله خدای الله تعالی شکر ادا کولی. دې علما مختلف وجې ویلي دي. یو وجه دا ویلې ده وای دا کله چې سړی پرنجي وکي که تاسو خیالي کله چې چاته د پوزې د الرجي کنه او دا پوزې تخنیک را تخنیک دا چې کله به زه پرنجي کوم چې زه بالکل برابر شم، خو کله کله بیا خاص کر ښه طریقې دار انور ته سره لږ مخامخ شي کنه لږ ګرم شي فورن سړی پرنجي وکي. دا پرنجي چې وکي دا پرش دا دماغ بالکل برابر شي. دا چې برابر شي ا تکلیف ختم شونه په دې با الحمدلله وی چې الله تعالی شکر دې چې زما حالت بدل شو. وی په دې وجه باندې الحمدلله وی. بعض علماء یو بل وجه ویلي ډېر مزیدار وجه دا وی دا ځکه دا پرنجي چې کله سړی کوي کنه دا شکل ورانیږي. تاسو چرته سړی پرنجي کوي کنه څوک تی ویډیو وکي چرته او دا ویډیو بیا لګه په قلا رواني کی بیا ته ګوري په قلا رواني خپل شکل وته ډېر روان بیا ښکارېږي. او کله چې سړی پرنجي کې دا شکل وران شي او چې دا پرنجي وکي واپس شکل برابر شي او دا الحمدلله په دې وجه باندې چې الله تعالی شکر دې چې دې سوران دې نیم پیدا کړی کده ما دا شکل وې ما نه کوم مشمان یې ریدل خلک برانه ریدل. الله ستا شکر دې چې زما شکل دې بهترین پیدا کړی دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. انسان می په بهترین قالب کې په بهترین شکل کې پیدا کړی دی. په دې وجه باندې دا الحمدلله وې. ګوره ورته کنه چې دا الحمدلله وې مثالی رورولي دا دا ابل تسوي ال شابته تم دعا وکا يرحمك الله ورتوا يرحم الله دې پتا باندې رحم وکي. دا رورولي ده کنه الله دې پتا رحم وکي. ټول دعا دا ناغته وي تم بیا شومتوب مکو چې ته دعا وکړه تم ورته دعا وکا. يهديكم الله ويصلح بالكم. الله دې ته هدایت وکي او الله دې ستا حالت هم خکې زما دا حالت چې خکو زما دا شکل روان شي او زه جوړ کوم الله تام درشنه خيسته کی. ټول دعا ده کنه دا رورولي ده کنه. اسلامی ورولیم دقیق ته ویلې کیږي. دا موږ چې دا سلام کو کنه دا سلام څه مطلب السلام علیکم. السلام علیکم څه معنا دا موږ چې بل ته سلام کو دې ته تحیت الاسلام وي. تحیت الاسلام نه اسلام ډالۍ دا موږ یو بل په دې غمونو کې څوک چینی وړي دا خزي څوک ریج وړي او څوک کول ډرینکس وړي څوک فروټ وړي څوک سویټس وړي او یا خلک نقد پیسې ورکوي. دا تحفه ده بهترین تحفه ده السلام علیکم. پتا دې زماره طرف نه سلامتی آی او پتا دې د الله د طرف نه سلامتی. الله دې بیمارونو روغ کا، الله دې دشمن نه وساته، الله دې روغ صحت درکړي. دا مطلب دی کنه دعاګانې او هغه ته وایي چې وګوره و اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها وردوها. چې چاته د سلام وکړو سلام جواب ولورکه خپل جواب ولورکه یا ورته هغه سلام واپس کا. نو هغه ته وایي ته وایي چې وعلیکم السلام پتا دې سلامتی. دا سره دعا نه ده یو بل ته السلام علیکم پتا دې سلامتی وعلیکم السلام پتا دې سلامتی. دا دعاګانې دي کنه. سلام کلچر ګوره ورورو ختمېدو دی. تاسو یقین وکئ چې سلام عام طور باندې ډېر کم خلک کوي. که بدلاره باندې ډېر کم خلک به تاسو سلام کوي. دا نوې کوم کل چې دی نو دین خو بالکل هیر دی او تاسو که خیالي ورته ولې هیر دی. دا مشران سلامونه کوي کشران یې ول نه کوي. دا ولې ګناه ورته ښکاري نه ګناه ورته نه ښکاره کېږي. چا نه دي خبر کړی چې دې کې ثواب شته. د هغې وجه دا ده که نه چې نن سبا خو ټول خلک چې دین په خوا به هندوستان فلمونه به کتل دي هندوانو نو هغه به کې نمسکار او نمسته دا به وایو او بیا اوس انګریزانو طرف فلم انډستری جوړه شوې ده نو هغه ګډ مارنینګ او ګډ ایونینګ او ګډ نایټ او دا سيزونه شروع شوې دي. نو سلام ختم شو السلام علیکم څوک پیژنې نه پیژنې څوک. پخوا دې پښتنو مو چې کوم سلامونه کول نو دا به سي دعا خچاره چار دې خشایه دا سلامونه به کول. نو ټیک د عربی کې نو خود پښتو سره دعاګانې به کوس خو دعاګانې ختمې شولې هغه سلامونه دي. لہذا موږ ته پته نشته زموږ د نوې نسل ته چې مسلمان د مسلمان خواله ورشي نو څه به ورته وایي السلام علیکم به ورته وایي وعلیکم السلام وایي. او بیا په سنن د ابو داود کې چې کوم حدیث راغلی دی نو ابو حدیث والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په یو حدیث کې ومغفرته اضافه راغلی ده په سند حسن باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مغفرته حدیث کا راضی وای کہ چاوی چې السلام علیکم لسنه کې ملاو شولې وعلیکم ورحمت الله وسوایو شلې کې شولې برکاتو وایو نو دیرش نه کې شولې او چې مغفرته په سونه سلويخ ته ورسېدلې
ټول ثواب دی کنه. دې څه مطلب دی؟ مسلمان به د مسلمان په خېګړه باندې راځي. المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان رور دی. دا خبره زړه ته کوزول غواړي، زړه ته کوزول غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې داسې خبرې نه دي کړې چې احادیثو کې تعلیمات ورکړ. نبی علیہ السلام عملا خلکو ته ښودلې ده چې مسلمان څنګه مسلمان رور دی. کله چې مکه فتح شوله، مکه فتح مکه وشوله، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راغی او په حرم کې 360 بوتان پراته وو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تور راواغستله او دا بوتان به وهل او دا الفاظ به ویل چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، دا به ویل او بوتان به راغورځول. کله چې دا ټول کعبه د بوتانو نه مکمل طور باندې صفا کړله، دا ځان ټیم دی او تاسو دینه خبر یې چې نبی علیہ السلام د عام موافقه اعلان کړو چې کم خلق مکې ته د حرم شریف ته دن راغل، دا ټول خلک به زماره طرف ته په امن کی. حرم کې چې څوک دي من دخله کان امنا، حرم کې بچاته هیڅ قسم تکلیف نه ملاويږي. دا ټول خلق راغله دي. 2000 کسان صرف جهاد له تیار شوی دي په دې نوی مسلمانانو کې. 2000 کسان دا خلک راغله دي په حرم کې ناشته، چا ایمان راوړی دی چا نه دی راوړی، څوک منافقان دي خو یریږي او نبی علیہ السلام مقابله څوک نه کوي. ابو سفیان سے حکیم بن حزام یو کس بل دی یو ځای کې ناست دي، داسې ځای په ځای خلک ناست دي، پاغه ځای کې پاغه ځای کې. د ابو سفیان او دارنګې د حکیم بن حزام د خدیجې د تره زوی دی رضی الله عنها. حکیم بن حزام ایمان راوړی وروستو، او د ابو سفیان خو د نبی علیہ السلام څخه دی، بیا د ایمان راوړی دی. ام حبیبی پلار دی، د حضرت معاویه صاحب موالد صاحب دی. په دې دوران کې چې دا د قریشو د اعلی خاندانونه دشتري موجود دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د عبد مناف چې کوم سلور بچی دي کنه، مطلب دی، هاشم دی، نوفل دی او عبد شمس، دا سلور بچی دي د عبد مناف. د نبی علیہ السلام د ډر نیکه چې کوم خاندان وته مونږ وایو، سلور زامن دی. یو مطلب دی، نو داغه بچو ته بنو المطلب وایي. او کم چې د هاشم دویم دی، د هاشم بچو ته بنی هاشم او یا د نبی اسلام خاندان دی. او د نوفل بچو ته بنو نوفل او د عبد شم هغه ته بنو عبد شمس وایي، بنو عبد شمس. دا سلور خاندانونه دي. په دې کې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د آدم علیہ السلام په بچو کې، د آدم علیہ الصلوۃ والسلام په بچو کې د ټول نه اعلی خاندان چې دا بنو هاشم دی. دا بنو هاشمیان ناس دي، دا بنو عبد المطلب ناس دي، دا بنو عبد شمس ناس دي، دا بنو نوفل ناس دي. دا د قریشو دا کریم خلق ناس دي. اکابر صحابه کرام ناس دي، ابو بکر دی، عمر دی، علی دی، عثمان دی، ابو عبیده دی، عبدالرحمن بن عوف دی، سعد بن ابي وقاص، دا ټول خلق رضی الله عنهم ناس دي. او کله چې د اذان ټیم راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلا بلال ته بلال راشه. هغه بلال چې د دې حرم شریف په دې ګردو نوا کې د دې تاریخ نه دا اتم کال دی د هجرتو، د دین تقریبا 12 کال وړاندې په دې مکه معظمه کې دا بلال به خلکو په دې مکې په دې کوڅو کې راښکودو، چغې به والي، احد نارې به والي. دا لا څوک دی چې د پیغمبر باندې ایمان راوړی دی او دا خو یو غلام دی. و نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال راوستو او بلال ته وخی بره دی کعبې ته وخیجه، د کعبې ته وخیجه اذان ووایه. او بلال په چغه باندې وایي الله اکبر الله اکبر. د الله د بڑای आवाज بلال کوي. خاندان یې څوک نه دی خبر، رنګ یې ښایسته نه دی، قد یې مزیدار نه دی. د غلام په نظر ورته خلک ګوري، خو بلال اذان وایو، بلال اذان وایو. اذان چې کله وایو ظاهره خبره و چې په دې وخت کې به د منافقانو په زړه باندې څه تېرېدل. او دا کم خلک چې نوي دي مسلمانان شوي دي او د هغوی په زړه کې دا د مشرۍ د خناس لا پروت و، ایمان یې زړه ته سم نه کو شوی، دا به څنګه هغوی برداشت کوله. په دې دوران کې داسې وشوله چې دا حکیم بن حزام او ابو سفیان صاحب ناست وي. حکیم بن حزام ورته وایي د ابو سفیان صاحب ته چې ته ته ګورم دا سړی نبي علیه الصلوۃ والسلام ډېر زیاتی ونه کړو زموږ سره. ګوره دا اوچت خلک د ده ملګري هم ناست دي، او دا بنو هاشم دی او بنو المطلب دی، او دا لوی خلک ناست دي، او دا ګوره دا غلام یې ګوره د کعبې دې سر ته وخېجو. څنګه چې موږ اوس د کعبې احترام کوو که نه، اوس د کعبې احترام کوو، نو په هغه وخت کې هم خلکو د کعبې احترام کوو. څنګه اگر چې په کعبه کې په پیزار کې ګرځل ګناه خو نه ده که نه، سړی پیزار پخپو کړی دی او په کعبه کې ګرځي ګناه خو نه ده، خو چې پیزار دی پاکي خو څوک پکې نه ګرځي که نه ګرځي پکې سړی. یاره دا کعبه ده، خپې ورته څوک نه غځوي، دا کعبه ده، د پاسه څوک نه خیږي ورته وایي دا کعبه ده. نو په غځه او بیا خو پکې دي بوتان ښودلي، بوت ورته ډېر عظیم ښکارېدو او هغې اتفاق کړل او دې کعبې ته نبي علیه صلات وسلام بلال وخېجل پاسه ویل تا ځان ووایه.
وې دې حکیم بن حزام ورته چې دا ورځ خو ما لیدلې نه وی کنه چې دا ورځ خو ما نه وی لیدلې. ابو سفیان ورته وی چې خاموش کینه فرشي وي ګورې نو پیغمبر دا خبره دا دیوالونه ګورې نن خبر یوري ویل وی دا دیوالونه خبر یوري اسنو چې وس نبی علیہ السلام ته دیوال حلوي چې دې حکیم او دې ابو سفیان دا خبرې کړلې. وی خاموش وسته بس ګټه بکې د سموای لګو بس نبی علیہ السلام حکیم بن حزام او ابو سفیان دې خراش راي وستو ویل تاسو سوال په خپل منځ کې الله ورته خبر را ورسول تاسو څه ویلو نو موږ څه نه دی ویلې سم ویلې ما چې بلال کنه بروخه جو تاسو څه ویل وای زمونږ چې غلطي شوې ده دا الله رب العالمین دی خلق درا خدلا چې ګوره مسلمانان کدا د مشرق دی کدا مغرب دی کدا د شمال دی کدا د جنوب دی انما المؤمنون اخوه مسلمانان په خپل منځ کې ورونه دی ورونه یو بل په غم کې دی بل په درد کې دی بل په خادای کې دا به بالکل شریک وي. د مسلمان په غم باندې بخپکیږي د مسلمان په خوشحالي باندې به خوشحاليږي. دا مسلمانی د عزت مندو. نن سبا زمون حالات د حد ته رسیدلې دي چې موږ د مسلمان په خوشحالي باندې خپکیږو او د مسلمان په غم باندې موږ خوشحاليږو. دا ولي دا زمونږ تربيت اصل کې صحیح نه دی شوی. دا بل ورځې په اسلام آباد کې دا کما مسله راغلی احتجاج شوی او پاکستان کسان پکې وفات شول. د سیاسي پارټي احتجاج او کله چې خبر دې حد ته ورسېدله چې څوک پکې وفات شو څوک پکې زخمی شو دا غي نه اخو سره بیا ستا خو کار نشته. د سیاسي پارټي سره ستا اختلاف بالکل هر انسان حق دی. ټول خلک په یو پارټي کې نشي جمع کېدلی چار ټول په یو پارټي کې. دا قران وی چې ولا یزالون مختلفین ټول خلک به اختلاف کوي. دا سورته هود کې دا راغلي دي ولا یزالون مختلفین دا خلک به خامخ په اختلاف کوي. او داسې نشي کېدلی چې ټولې دنیا د ټول وطن خلک د په یو لیډر پسې لاړ شي اختلاف د هر چا وي. او کله په هغوی باندې یو سخته ورځ راغله سخته ورځ چې خلک پکې ووژلې شول شهیدان شو پکې زخمیان شو پکې نو بیا د چا مذاق اړاوهل او بیا هغې په سختې خبرې کول او د هغوی د لزاري کول نو دا غیر مناسب کار دی. بنیادي طور باندې مکافات عمل ګوره د هر طرف نه دی ګوره دا دواړه طرف دا مسلې روانې دي. موږ یو بل نن سبا ګیلې کوو که نن ما ته 2-3 کسانو ټلیفون وکړو چې دا څه حل دی ګوره دا په موږ باندې کم غم دی او دا خلک باندې خوشحالېږي یقینا موږ هم خفه یو په دې باندې ولې داسې سړی کوي ولې داسې سړی کوي د چا په کور کې مړی پروت دی او تا هغه ځای کې ستا په کور کې خادي ده ته به نغارې وهې نه چې بل کور کې مړی دی ته خپلې نغارې مه وهه د خپل خادم بیا مختصر کا. او دا مکافات عمل دا موږ د سیاسي کلچر کم ځای ته ورسېدو الله دې خیر کې لږ رحم په ځان باندې پکار دی ګورئ لږ پولیټیکل او سیاسي میچورټي په ځان کې راوستل پکار دا موږ داسې د برداشت نه بار شوي یو. ما مسلمان ورور دی پاکستانی ورور دی پښتون ورور دی په هغه باندې تکلیف راغی زه پرې خوشحاله یم او که سبا په ما راغی دا بله باندې خوشحاله دا مسلسل د سیاسي پاټو د اتار چړاو دی ګورئ دې حد ته دا خبر ورسوله چې مسلماني زموږ نه هېره کړه ګورئ. لهذا راځئ چې موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم آداب موږ ته ښودلي دي چې د هغې نه لږ ځان خبر کړو دا موږ کوم طرف ته روان یو. نن زه د هغه په غم باندې خوشحاله یم سبا به زما په غم باندې خوشحالي بیا به د بل په غم باندې خوشحال یو او به د بل په غم باندې خوشحال دا مسلماني شوله. دا انما المؤمنون اخوه دې ته ویل کېږي. نبي علیه السلام دا محنت کړی یوازې په منځونو باندې خو نه کېږي چې موږ منځونه کوو یوازې خو په دې نه کېږي چې موږ مسلمانان یو زه ښه مسلمان یم ځان کې به دا آداب را پیدا کول پکار دي. دا جذبه او زه حقیقت وایم چې کله انسان نه دا جذبه م ووتله که نه چې د چا په غم خوشحالېږي او د چا په خوشحالۍ خفه کېږي دا مسلماني خو ځکه انسانیت هم د انسان نه بیولي. راځئ چې موږ په دې آدابو باندې لږ عمل وکړو دا ادابیات کو او دا د خپلو کشرانو ته ګورئ منتقل کو ګورئ دا کم حالات چې روان دي که نه دا کم کشمکش برپا شوی دی. سوشل میډیا د کتو نه ده که نه کنځلې خلک یو بل ته کوي بد رد یو بل ته وایي یو بل مذاق وړاوهي براه راست کنځل یو بل ته خلک براه راست کنځل دا ولې دا موږ کې دا میچورټي نشته دی دا موږ دا آداب هېر کړي دي. الله دې په موږ کې دا آداب راولي. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام کم محنت شوی دی 30 کاله محنت دی او په دې کتابونو کې پروت دی او دا موږ ته ویلی دی دا آداب شته قرآن ډک دی سورة الحجرات کې دا آداب لیکلی شوي دي. الله یې دا آداب موږ کې راولي او د خپل وطن ته هم دعا کوو چې الله تعالی زموږ دا وطن روح کړي. دا وخت په وخت باندې دا قسم مشکلات دي خپل وطن ته دعاګانې پکار دي. حقیقت دا دی موږ د الله سره روحاني تعلق پرېښودلی دی. ګورئ هر سړی وایي پلاني سازش دی پلاني سازشونه په ځای باندې پرېښودل غواړي د الله سره رابطه کمزوري شوې ده اصل کې هر طرف نه کمزوري شوې ده او دا خو قانون دی چې کله د الله تعالی کله خفه شي نو د هغه قسم امتحانات راځي د قسم مشکلات راځي نو دا مشکلات دا زمونږ د اعمالو د وجې نه راځي. اعمال دا چې زمونږ تعلق د الله سره کم شوی دی الله دې زمونږ تعلق بیرته بحال کړي الله دې موږ له عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.